قرآن کریم د آیتونه زما مخې ته دي، بنی اسرائیل واقعه ده او دا په سوره بقره کې دي دا آیات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هغه واقعات که چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل چې الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې غوا حلاله کړئ. قالوا وتتخذنا هزوا. قوم ورته وایي چې اے موسی ته موږ سره ټوکې کې، ټوکې را سره کې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موسی علیہ السلام وی چې زه د الله پناه غواړم چې زه جاهل نشم، د جهالت نه مې پناه ده. او ټوکې کول دا د جاهل سړي کار دی، فضل وخت ضایع کول چې خلکو خاندي باز. څوک ځان نه څه شی جوړ کړي، څوک څه شی جوړ کړي، څوک په مس پورې خندا کوي، څوک د ګیري والا پورې خندا کوي، څوک پټکی پورې خندا کوي او ټټوبې کوي او هغه ټټوبو سره خلک خوشحالي. دا جهالت دی او بعضې ځایونو کې د سړي نه ایمان هم سلب شي ځکه چې د هغې سیس تعلق د دین سره وي. موسی علیہ السلام وایي چې ټټوبې کول چا پورې ټوکې کول دا خو جهالت دی، جاهل نیم، الله امر کړی دی. دا چل داسې شی و. د دې صورت نوم هم دی سوره بقره. په بني اسرائیلو کې یو واقع شي وه. یو سړی و، هغه سره ډېر مال و، د هغه خپل اولاد نو، لوڼی نه وې، زامنې نو، نور میراث خواري وو لکه ترونه تربوران ورېرونه. یو کس په هغې کې لګیا شو، دغه کس یې ووژلو. عامل د ده نوم راځي، قرآن پاک کې نوم نه دی ذکر شوی. قرآن کریم کې د قتل تذکره شته. هغه یې ووژلو چې دی زر مړ شي چې دا مال یې مونږ ته پاتې شي. بیا دعوه مو که همدغه کسانو. موسی علیہ السلام حیات و ژوندی و. موسی علیہ السلام پیغمبر و چې پیغمبر موجود دی، فیصلې هم ټولې هغه کوي. چې صاحب دغسې زموږ سړی مړ شوی، قاتل نه دی معلوم، لاش یې پروت. دا یاد ساتئ، دا مسله هم او په غور سره واورئ. کوم یو سړي چې خپل مورث مړ کو د میراث دپاره، قاتل ته په میراث کې برخه نشته، کاغذ وی ولینی. بعضې څیزونه هغه د میراث نه موانع ګرځي. رق، قتل، اختلاف دین. پلار مړ شو، زوی غلام دی یا زوی آزاد دی، سید دی او پلار غلام، او د غلامۍ زمانه اوس نشته دی، غلامان نشته دی. د آزاد سړي میراث غلام ته نه میلاوي. دویم، یو مسلمان دی بل کافر دی، پلار مسلمان دی زوی کافر دی، کافر زوی ته د مسلمان پلار په میراث کې برخه نشته، یو روپۍ هم نشته، یو پیسه هم نشته. دریم، چې کوم یو سړی لګیا شو خپل مورث قتل کو، قاتل ته د مقتول په میراث کې برخه نشته، هغه محروم دی. زوی لګیا شو پلار یې ووژلو، پلار سره یې جګړې کولې چې ما ته برخه راکه، برخه راکه، برخه راکه، په ژوندون باندې. عجیبه وخت شو. او چې کله یې نه ورکوله نو زوی لګیا شو د پلار قتل کو، یا یې تره قتل کو چې جان او ته میراث میلاویږي. دې قاتل ته به د مقتول په میراث کې برخه نه میلاویږي، یو سوری پیسه نشته. د موسی علیہ السلام په زمانه کې دا قتل شو. موسی علیہ السلام ته مسله لاړه. موسی علیہ السلام د الله پیغمبر او په انبیاء وحی راځي، الله پاک پر راستي. موسی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه دا ویل شو چې دی خلکو ته وایي چې غوا حلاله کی، او د غوا دغه نه غوښې نه چې کوم دی نو یو ټوکړه پرې کړي او په دې مړي باندې راکاږي، نو دا مړی به پاسې خپل حال به وایي، قاتل به وښیي، بیا به مړ شي. موسی علیہ السلام هغې ته ووایي چې الله جل شانه فرمایي اذبحوا بقره، غوا حلاله. نو هغه قوم ورته وایي خلکو ته موږ سره ټوکې کوي. موسی علیہ السلام ورته وایي زه ټوکې نه کوم، د خدای حکم بیان. هغې دې پسې فضول بحث شروع کړو، فضول سوالات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې هغې هغه ساعت یو غوا حلاله کړې وی او دغسې کړې وی چې څنګه پیغمبر فرمایل، هغه مقصد به پوره شوی. لیکن هغې پکې بحث شروع کړو، وی دا غوا به څنګه وي. نو موسی علیہ السلام باندې بیا وحی راغله چې دا نه بوډۍ ده نه ځوانه ده، وی رنګ به څنګه وي. بیا وحی راغله وی چې رنګ به تک زیړ وي، بله ټاکۍ به پکې نه وي. بیا وی چې دا غوا جوتی ده که ناجوتی ده. موسی علیہ السلام ورته وی چې ناجوتی ده، نه رټ ګرځي او نه یې وي کوي او نه بل یو کار کوي.
دا ټول سوالونه بیا بیا کول، په آخر کې هغه وی چې اوس ته راته خبره صفا وکړه، نو غوا یې واغشته، خو چې څومره یې په ځان باندې قیودات سیوا کول نو دومره پې غوا ګرانه شو، ځکه چې زیړه غوا نه بوډۍ وي، نه سخی وي، نه ارټي وي، نه جوتی وي چې ایوي کولی شي، داسې غوا یې کته نه پیدا کېده، بیا یو لږ سره پیدا شو. او عجیبه واقع د هغه هلک چې کوم دی نو د پلار نه یتیم پاتې شوی و، پلار یې نیک سړی و. پلار یې چې کله مړ کېدو د مر نه مخکې زوی ماشوم و، نو هغه د سخی وه وړه دی ځنګل کې پرېښوه، او چې څه وخت یې پرېښوه نو نیک سړی و، نو سوال یې وکړو چې یا الله دا مې تا ته حواله کړه، دا سخی مې تا ته حواله کړه، ته د دې حفاظت وکړه، او زما بچی چې کله ځوان شي لوی شي نو دا په لاس ورکړه. دی مړ شو. بیا په کور کې د دې سړي ښځه او زوی هغه پاتې شو، زوی لوی شو. یو ځل دی که رسنو نو هغه مور دې زوی ته وایي چې بچی پلار دې تا دپاره سخی پرېښي ده، هغه راوله، دې ځنګل کې پرېښي. هغه لاړو. د هلک د مور ډېر زیات منونکی و، د نیکانو اثر په اولاد کې وي. هر یو سړی دا غواړي چې زما اولاد دی ښي، لیکن په خپله دی نشه دی، هغه ته وایي نشه مه کو، په خپله دی دروغ وایي، هغه ته وایي دروغ مه وایه، په خپله چغلي خوري دی، هغه ته وایي چې چغلي مه خوره، په خپله د دین سره تعلق نشته، نیکۍ ته پام نشته دی، او زوی ته وایي چې دا کار کو، زوی ښه غواړي، نو ستا اثر به ستا په اولاد باندې کېږي. کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو کس نگران دی، نگهبان دی، هغه سرپرست دی، مشر دی د خپل لاندې ډلې جماعت. چې کوم سړی په کور کې دی هغه د ښځې او د خپل اولاد نگران دی، دنه به تپوس کېږي چې تا د هغوی څه تربیت کړی، سمه لار دې ورته ښولې وه که خرابه. او د الله رسول فرمایي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه. هر ماشوم په خپل فطرت باندې پیدا کیږي، صحیح فطرت دین اسلام ځان سره راړي، خو مور او پلار یا يهودي جوړ کی، یا عیسائی جوړ کی، یا مشرک او کافر او مجوسی جوړ کی. یعنی د مور او پلار په کور کې ماحول له کافرو دی نو بچي کافر لوي شي، او چې مسلمان ماحول له نو بچي مسلمان جوړ شي. دا ماحول پوری ده. دا بچی نیکو د پلار پشان، د مور منون کې مور چې وته څنګه ویلاړو ځنګل کې आवाज یې وکړو، هغه سخی راله، هغه غوا وه، هغه چا نیوی نه شو، خو لنګانې یې لا نو کړی، دوه د جلب پړې واچول غاړه کې را روانې کړه. هغه کسان ګرځېدل، هغه یې ولیده چې دا غوا ده، او دا خو ټول هغه صفات په دې کې دي چې کوم موسی علیه السلام یادول. بې د دې څه وی، بیه یې څه کې، مور ورته وایي چې دا خرڅه کړه. وی تاسو سره کوي، وی مونږ دومره روپۍ درکوو، دی ورته وایي زه مور نه تپوس کوم. مور ته لاړو، مور ته وایي چې دومره روپۍ راکوي. مور ورته وایي چې بچی په دې مه ورکو، وګوره چې سیوا درکوي. وی مور مې وایي چې په دې نه خرڅوو. بیا ورته هغوی اوچت شول، وی دومره درکوو. بیا ورته وایي چې زه مور نه تپوس کوم. د مور نه بغیر کار نه کول، د مور ډېر منونکی و. مور ته رالو، بیا مور ورته وایي چې ښه دومره درکوي، وی یاو، وی په دې مه ورکو. دوه درې ځله لاړو رالو، په آخر کې هغوی ته ووایي چې دا ګوډی د دې سرمن دا راته د سرو زرو نه ډک کوي، نو په دې خرڅوم. هغوی دې ته تیار شول، ځکه چې د الله د رسول حکم و، بني اسرائیل و مسلمانان. دومره سونه یې ورته ورکړه او هغه غوا یې لاله کړه. هغه غوا چې څنګه هغه د هغې د بدن ټوکړی په مړي باندې راښکله، نو مړي ووایي چې فلانکې زما قاتل خپل وراره یاد کړو. د دې سړي نوم عامل و، وراره یاد کو، هغه وجلی م او د مال لپاره یې وجلی م، او بیا په شا پرېوته، بس مړ شو. هغه معجزه وه د موسی علیه السلام د الله جل شانه د طرف. عرض مې دا کولو چې څومره سړی بحث کوي ځان ته ګرانوي، فضول بحث د دې نتیجه دای چې سړی ته مشکل پیښي.